په ارمان دی چې ما دنیا ډېره وګټلې او ما ته دنیا ډېره میلاو شولې او دنیا ما ته ډېره میلاو شولې. حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پر دې ټولې دنیا د الله سره د ماشي د وزرو حیثیت وي، الله تعالی په کافر باندې یو ګوټو بم نه وسکلی. یعنې دا ټوله دنیا په دې کې څومره سره زره، په دې کې سپین زر، په دې کې لاله جواهرات او په دې کې قیمتي کاڼي او قیمتي مالدار شیونه چې څومره څه دي د دې ټولو د الله په نزد کې د ماشي د وزرو حیثیت هم نشته. نو چې کله د الله په نزد کې د دنیا دومره بې قیمته او کمزورې ده، نو چې څوک هم مسلمان وي د هغې په نزد کې به دنیا بې قیمته وي، او څوک چې د دنیا لالچیني د دنیا وږي نو هغې سره به د دنیا فکر وي. ځکه د دنیا یو حدیث کې راځي رسول الله له صحابو سفر ته راووتو او لاره کې یو ورکوټو غوږونو والا د بزې بچی پروت و چې غوږونه یې واړه او مړ پروت و. نو پیغمبر علیه السلام صحابو ته وفرمایل چې دا بچه څو کالي؟ صحابه ویل د الله رسوله دا خو خپل مالک ته هم دونه بې قیمته ده چې بار یې ګزارلی دی. نبي علیه السلام ویل لکه څنګه چې دا دنیا لکه څنګه چې دا بچی د خپل مالک ته بې قیمته دی، دغه شان د دې نه ډېره سپکه الله تعالی ته غونډه دنیا ده. غونډه دنیا الله تعالی ته سپکه ده. نو موږ او تاسو لا پکار دی چې په دې سپکې دنیا پسې ورمنډه نه وو.